من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. اوس دی آیات کې الله ذکر کوي حالت د عذر. مخکې حکم وکړو معامله کوي ویم لیکي ګواهان هم پې پیش کوي او د هغې فایدې ذکر کړي. اوس دلته وایي کاتب نه پیدا کېدو چې تاسو له هغه معامله ولیکي نو بیا د هغې په ځای باندې ګاڼه ترې واخله. هغه ګاڼم ترې نه اخلي اعتماد پې کې او هغه شی ورله ورکې هم تاله جایز دي. سفر یې ځکه ذکر کو چې اکثر کاتب په سفر کې نه پیدا کېږي. کنی دا حکم په سفر پورې خاص نه دی. حضر او په اقامت کې هم څوک نه پیدا کېدو ته ګاڼه ورکولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهودي نه غنم واغسته او د هغې سره یې خپل اصغره په ګاڼه کې کېښوستله. نو علی سفر دا قید اغلبي دی، احتراجي نه دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او که چرته وئ تاسو په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا نه مونده کو کاتب نه پیدا کېدو چې ستاسو له لیکلو کې فرحان مقبوضه نو بیا فرحان وردی کی گاڼه مقبوضه په داسې حال کې چې هغه به قبض کړی شوي. مقبوضه کې قبض شرط ولګو چې دا رهن به اله رهني چې کله چا چې قرض ورکو هغې ځان څخه قبض کړي نو بیا ګاڼه ده قبض کړې نه وه د هغه په ذمه کې نه راځي. ګاڼه دې ورسره کېږي. دا رهن وثیقه ده. سبا که دې کس له دله قرض ورنکو دا ګاڼه به خرڅه کړي خپل قرض به د هغې نه بیا دې ادا کړي. او بیا د دې تفصیلي احکام دي احادیثو کې محدثینو او فقهاو هغه ذکر کړي. فإن من بعضكم بعضا او دلته ذکر کوي که ګاڼه هم ترې نه اخیستله او دغسې اعتماد یې پې کوو چې ځه لکه ګاڼه هم مه راکوو بس. فإن امنا نو که باور وکړو بعضکم بعض ستاسو بعضا په بعضو خو ګمان یې پیو چې دا زما مال نه خوري انکار ته نه کوي په خپل ټیم بیا راله راکړي سره ترې ګاڼه مو وانغستله نو فلیؤدي الذي اؤتمن امانته. اوس دې کس ته ترغیب ورکوي چې ګوره هغه تا باندې اعتبار وکړو پیسې دله درکړې
او تی امین وګڼلې نو په کار دا دی چې ته اوس د هغه څه خیانت ونه کړې هغه خپل حق له په صحیح طریقه ورکړه انکار ته ونه کړې فلیود الذي وردی کې هغه کس اوتمنا چې امانت او اعتبار پکړې شوی دی اوتمنا امین ګڼل شوی دی زړه از ما پیسې نه خوري نو وستر اولګهګه چې تی امین وګڼلې امانت خپل امانت څه د څه کم قرض دی وګوره په دې جمله کې ترغیب شو دته کنه هغه پتا اعتبار وکړو باور یې در باندې وکړو قرض یې دل درکو په سبیلې د امانت مطالب کارداري چې اوس د امانت ادا کی امانت غومانه دینه دا هغه چې کوم قرض دی او تاسو را امانت ته دا ول ورکا هغه دې قرض نه تعبیر په امانت سو کو ځکه هغه په دې قرض په د اعتبار کړو او غاڼه دیوانه قستله د شوله کده سي امانت کې قستلو جدا ما مال له بس تاسو دې پروتي مال به بیره کی وليتق الله ربه وديري اذا الله انا ربه چې رب دې تقوا دا چې په دې قرض کې دې اچ نه پټي چې دا وایي چې ځلې کله سم نشتا غاڼه را نه دا غسته انکار وته وکمنا د الله نه ویریږي مې پټوا دارنګي تقوا دا فی اداء الحق عند حلول الاجل تعالی کوم قرض در کړه ده هغه نیټه پوره شو هغه سړي له قرض ورکا بغیر د ټول مټال نه ټول مټال هم پکې مکوا چې بل ورځ به در کو به در کو انکار هم پکې مکوا بلکې خسته معامله او سو کله چې هغه تاسو څنګه ګمان در باندې کړه فليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده او مپټوي تاسو شهادت ګور دوه خبره ذکر کړي فليوديو وليتقي په دې اوامرو کې مبالغه ده چې دا حق داغه په صحیح طریقه باندې ادا کړ خلل او نقصان پکې اونکه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها او مپټوي تاسو الشهاده گواہی لرا دلته خطاب دی گواهانو ته اے گواهانو تاسو چې کومه گواہی ده هغه مپټوا زکه ومن يكتمها چا چې دا گواہی پټکړه فإنه آثم قلبه یقینا دا کس آثم قلبه ګناهګار دې زړه ده دلته ګوره نسبت د اسم زړه ته وکړو د سیونه ویل فإنه آثم دا ګناهګار دی نسبت د اسم زړه ته وکړو فایده پکې دا ده چې ګوره دا ګناه د زړه ده ځکه کتمان الشهادت د عمل د زړه ده چې په تکلم نه کوي نو دی وجه نسبت زړه ته وکړو چې د زړه اصل کې ګناهګار دی بل نسبت زړه ته زکه وکړو چې دا زړه اصل کې رئیس الاعضاء د ټول اندامونو مشر ده کدا سم ټول اندامونه سم دي کدا خراب ټول اندامونه خراب دي لکه حدیث کې دي ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب نو په دې نسبت کې زړه ته اشاره وکړه دیتا چې دا ګناه اصل ځای کې دا اصل مشر رئیس کې دا ځکه دا گواہی نه کوي صحیح طریقې نه ادا کوي چې دا مشر اصل کې مجرم دی
درېمه فایده پکې دام ده چې ګوره څوک دا ونه وایي چې یاره کتمان الشهادت به دا د ژبې ګناه به وي که داسې ویلې فانه آثم دا ګناهګار دی بیا به ذهن کې راتللی چې یاره دا ګناه د ژبې ده نو چې نسبت یې وکړو نو وی ویل چې دا صرف د ژبې ګناه نه ده بلکې دا د زړه په دې کې اوسه شریک دی درېمه وجه نسبت څلورمه وجه دا ده چې افعال القلوب د زړه فعل دا غټي د افعال د سایر الجوارح نه ځکه دا زړه افعال چې دي د اصول دي اندامونه د شانته د فروع دي نو ویل آثم قلبه دا اصل کې په اصولو کې ګناه ده د وجه نه کفر او ایمان د زړه سره تعلق دی نو د هغې د وجه نه بیا نور نقصانات هغې نه جوړېږي ولا تکتم الشهاده د دې د وجې نه ویل چې ډېر کسان ګویي نه ورکوي د دې دپاره چې زه په چا خلاف ګویي ورکوم هغه رانه خفه نه شي دلته ولا تکتم الشهاده دې کستم وایي ګوره تا ته ښه پته ده چېرې دې سړي تاله پیسې درکړي دي او لیکلي دنه نه دي کړي ګاڼه یې دنه نه ده اغستې نو ته ولې اوس د هغې نه انکار کوې ولې پټې که ودې کو ګوره غټ مجرم یې والله بما تعملون علیم او الله تعالی په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ علیم پوهه دی که د زړه عمل هم دی که د ژبې هم دی که د جوارحو دی علیم دی پوهه دی تاسو له به ګوره د هغې بدلې دله درکوي که ښه عمل دې کوو ښه بدله به درکړي او ګناه دې کوله سزا به درکړي ولله ما فی السماوات وما فی الارض او دې کې دعوت توحید ده ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې آیات کې الله وویله چې چا کتمان الشهادت وکړو نو د زړه ګناهګار دی فانه آثم قلبه اوس دلته په دې کې وی ګوره چې واک او اختیار ټول د الله دی ټول د الله دی نو هغه به تا سره په دې باندې حساب کتاب بدل سره کوي چې ولې د پټه کړه گویا کې دې کې وعید دی سخت هغه چاته چې څوک شهادت پټوي دویم هلته وویله فانه آثم قلبه د زړه ګناهګار دی دلته هم پسې وایي ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم کم پټوي کم ښکاره کوي الله به سره حساب کتاب کوي پریدي به هم نه بل مناسبت دام ده چې دې آیات په دې مخ کې ذکر ویل والله بما تعملون علیم تاسو چې کوم اعمال کوي الله پاغه باندې پوهه ده الله ته معلوم دی نو وس دلته دلیل ذکر کوي دا آیات په منزله د دلیل عقلی ده ګوره الله ته ځکه پته ده چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي واک او اختیار د هغه دی نو د دې وجه نه الله تعالی ستاسو د اعمالو نه خبر دی ځکه دا کېدی نه شي چې عالم دی نه او هغه داسې ناشنا ترتیب باندې د عالم پیدا کړي او دا ناشنا ترتیب باندې پیدا کېدل د عالم دلیل دی د الله په علم الله عالم دی بكل شی د دې وجه شعبي وایي چې مخکې الله منع کړ د کتمان شهادت نه
او دمکی په ورکړي چې سزا بل درکې دلته وی ګوره واقع اختیار د الله دی نو طالب سزا درکې ولله ما فی السماوات د الله په اختیار کې دي ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي ولله ملکا وخلقا دا ټول شین الله پیدا کړی دي او د دې ټولو مالکم الله دی واقع اختیار دا غو چلیږي ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانونه د دې په اجزا کې چې څونه دي دا ټول د الله په اختیار کې دي وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله او که ښکارا کوي تاسو ما فی انفسکم هغه خبرې چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یې پټوي یحاسبکم به الله الله به تاسو په حساب کوي تاسو لکه اراده د شر رااله نو کاغه دې پټ په دې ځړه کې اوساتل او کراکاره دې کړه په دوانو صورتونو کې به الله تاسو حساب کتاب بچر کوي یحاسبکم به الله ابدا ظاهری جمله ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه دلالت کوي په دې چې الله د بندگانو سره دې په ځنه کې کوم خیالات او تصورات تیریږي پاغي به مو حساب کتاب کوي فیغفر لمن یشاء بخنه بکی چاته چوغواړي ما په کې پیرو بین نشي او يعذب عذاب ورکی من یشاء چاله چوغواړي هغه سړک چې کوم شر تیر شو پټه کو یا ښکارا کو عذاب په ول ورکی ظاهر دلالت په دې باندې کوي نو دی وجنه به د علماء اختلاف دی د آیات په باره کې ځکه چې دلته مؤاخذه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله تجاوز لامتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتكلم الله زما امت ته معافي کړی ده هغه خبرو چې دی په زونه کې تیریږي ترڅو پورې چې چینی کړي پاغه عمل نه کړي یې پاغه تکلم نه کړي ما لم تعمل او تتكلم هغه تعالی معاف کړی دي نو دې د وجه علماء دی آیات کې اقوال مختلف کړي دي یو قول لا ده چې ټیک ده د آیات عام ده ان تبدو ما فی انفسکم ما عام ده خود دلته مراد تینا کتمان الشهادت ده مخصوصة بکتمان الشهاده او چا چې گوئی پټکړه الله به د حساب کتاب کوي برابر خبره که خلکو ته دا کارک چې کاتم د شهادت ته او کار نه کړه الله به د حساب کتاب کوي چې تا دا گوئی ولې پټکړه دا قول د عبد الله ابن عباس نا اکرما شعبی نے نقل ہے وې د دې معنا دا ده ان تبدو ما فی انفسکم تاسو په ځونه کې چې کومه گواہی ده کاغه را کار کوي ک پټوي الله به حساب کتاب کوي هم پاتې شو د گواہی نه بغیر نور اعمال ترڅو پر تکلم دې پني کړي عمل یا د عمل لاغه مطابق نه کړي هغه دې الله نه رانیسي گواہی رانیسي دا یو قول له لیکن عام علماء وی جیرا سیدا دا چې دا آیات عام ده ځکه الفاظ عام دي پات شو مخ کې
کتمان الشهادت ذکر کو ولا تکتم الشهاده نو هغه دلیل د دې لپاره نه دی چې د دې ما د تخصیص پاغي وکړو نه هغه د خاص شي او دا د عام شي چې ستا په زړه کې هر قسمي په زړه کې ستا کومه اراده د شر ده که کارکې او که کارکې نه الله به څه پکې څه کوي حساب به سره کوي کتاب کتمان الشهادت تم پاغي کې داخله شي تخصیص یې ولیکو دویم قول لا ده چې د دې نه مراد هغه امور دي هغه ګناهونه دي چې شک او د یقین په منځ کې یقین یې نه راغله اسی شک دی دا قولم کمزور ہے دا تخصیص بلا مخصص تے دریم قول چا ادا کړه چې دا د کافرانو متعلق دا کافر او منافق سره الله حساب کتاب کوي ا مؤمن په زونه کې چې کوم خبري تیری کی پاغه اوس حساب کتاب نشتا دا قولم کمزور ہے دې د وجه نه عام قول د علماء دا ده څلورم چې دا آیات عام ده شامل دی ته چې ستا په زړه کې کومه اراده د شرم تیریږي الله به په دې وسوسه او په دې شرم تا رانیسي اگر که تا په عمل نه کړه خدا آیات په اول کې به رستو دا منسوخ شو منسوخ شوی دی او دا قول د عبد الله بن مسعود دی د عائشه دی ابو هريره شعبي جمهور علماء دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا قول صحیح دی چې دا آیات اول کې به رستو څه شلو منسوخ شو ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله غفر لهذه الامه ما حدثت بي انفسها کم زړه کې چې کومې خبرې تیریږي زما د امت الله پاغي نه رانیسي دغه چې د عبد الله ابن عمر نه امام بخاری نقل کړي چې نسخت الآية التي بعدها رست آيات لا يكلف الله نفسا الا وسعها هغه صدا منسوخ شوه ده او دا ابو هريره ځانګونه امام مسلم نقل کړي ابو داود کله چې دا راغی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا صحابه باندې ګرانه ولګیدا رسول الله ترال او ویل اې الله نبی ټیک د پدسي اعمال مو مکلف شي چې زمنګ د وسلان دي